سړی که خپلې ښځې له بچو له مور او پلار لم څه شی راوړي نیت د ثواب د صدقې کوي، اجر به میلو شي، ثواب به میلو شي. په فرضو کې خو د نفلو نه زیات ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان یو نوړی اوچته کي او د ښځې خوله کې ورکي نو په دې کې الله اجر او ثواب ورکوي. او طلب الحلال فریضة بعد الفریضه، چې په دې نیت ته ګټه کې چې زه پیسې وګټم چې زما مور او پلار یې وخوري هغې یې واغوندي، زما بچي وخوري او هغې یې واغوندي، زما مور او پلار زما بچي زما ښځه د یو چت لاندې ښکلې ژوند تیر کړي، دا ټول ثواب دی. بچو له یو شی راوړې د بازار نه نو خامخا بچي د نه غواړي راوړې به وله نیت دا وکړه چې راوړې په لکې راوله په خولې مه وایه، په لکې دا ووایه چې دا وړم چې زما د دې بچو خېټه ډکه شي، دې یې واغوندي، دا خدای لوی کړي، عبادت به وکړي، الله به یاد کړي، دا ټول ثواب ثواب شو. زمون خلق د صدقې سره نه دی بلد. که یو سړي ته وایي 10 رکعاته مونځ وکړه اوس یې درته کوي، او که وایي چې 10 روپۍ صدقه ورکړه د خدای شان دی، دا پیسې د خلکو خوښې دي او دې پیسو خلق د آخرت نه غافل کړي دی. الله قرآن شریف کې فرمایي الهاکم التکاثر، الهاکم تاسو له الله غافل کړي تاسو له چا د مال ډېروالي چې مال ډېر شي، بچي ډېر شي، بنګلې ډېرې شي، موټرې ډېرې شي، کارخانې ډېرې شي، دې د مال د ډېروالي غافل کړی د څه نه؟ د الله نه. او ډېر شي شکر دی نیکان خلک شته، مال ګټي، مال ګټل خو تاسو ته ما ویلي و حرام نه دي، حلال دی. ډېر نیکان څه چې هغوی ډېر مال ګټي و هغوی پکې جوماتونو سره امداد کوي، قرآن شریفونه پې جوړوي، نیکانو خلکو سره عالمانو سره تعاون کوي، مدرسو سره تعاون کوي، غریبانانو سره په دې روجو کې پېشمنۍ او روژه ماتي ورکوي او خلکو له دا ښه خبره ده. داسې مال غوښتل خو پکار دی چې سړی د الله نه وغواړي، داسې ګټ او داسې کارخانه جوړو خو پکار دی چې سړی د الله نه وغواړي چې دې پکې خدای یاد کړي، دې پکې غریب یاد کړي، دې کونډه یاد کړي، دې یتیم یاد کړي، دې ماشومان یتیمانان پکې یاد کړي، دې غریبانان پکې یاد کړي، کې خو ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. هغه مال ښه نه دی چې د الله نه سړی غافله کړي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وربشئ قبرونه الله. تاسو خدای مال ګټلو د خدای نه غافل کړی. ډېر خلک یې قسم دې مالونه ګټي، خدای یېر منځونه ته یېر، صدقې ته یېرې، دا ګناه ده. نو صدقه کې ورونو ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. او ما تاسو ته ویلي چې څوک هم په دنیا کې صدقه ورکوي دی به د قیامت په ورځ په هغه لویه ورځ د قیامت سخته ګرمي به د خپلې صدقې د سوري لاندې به دی ولاړې. څومره لویه خبره ده چې خلک په خولو کې ډوب ډب پراتي، دی به د خپلې صدقې د سوري لاندې د قیامت په ورځ باندې ولاړې. او حدیث کې راځي چې الله پاک بدله درجې بلندې کړي، او حدیث کې راځي چې د خاتمه به خدای په ایمان کې، او حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک صدقې ورکوي عمر په خدای زیاتوي. تر څومره فایده ده پکې په صدقه به دې عمر زیات شي. حدیث کې راځي، او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قیامت هغه خطرناک ورځ، هغه سخت عذاب دی، صدقه به د هغې عذاب نه الله پاک امن دله درکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته ان صدقه المسلم تزيد في العمر وتمنع میتة السوء، د انسان عمر زیاتی او خراب مرګ نه به خدای بچ کی. خراب مرګ دا چې خاتمه به دی بل ایمان شي، او خراب مرګ دې ته مو چې د ځنکدن سخت دی دا غیره به خدای په امن کی. څونه بهتر شی زمونږ اکابر څومره صدقې ورکړي دي پته راته شته. زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر مالدار سړی و، دی به د کپړې تجارت کو، لیکن په رمضان کې به پخوا هغه ډبلې روپۍ به وي، د سپینو زرو نه چې به جوړې وي هغې ته به دراهم وي، او د سرو زرو نه چې به جوړه وه هغې ته به دنانیر وي. نو په رمضان کې په اخترونو کې دا به کاسې ډکولې او په دې غریبانانو به ویشلې.
دا 2-3 نه غونډه کاسه به یې ډکه کړه او په غریبو به یې ویشله دومره صدقې یې کړې او غریبانانو سره به ډېر زیات امداد کو کونډو سره به امداد کو او زیات تعاون یې چا سره کړی دی د خپلو شاګردانو سره او د طالبانو سره یې کړی دی چې دا څومره د طالبانو علم حاصل کړی دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صدقې د برکت نه مال یې ښه ګټلی دی ځکه چې کله وفات شو نو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراتو 56 کروڑ درهم قیمتی سکه ده دا په خزانه کې پاتې لیکن په کومه طریقه یې ګټلې دي دا هم اوره په حلال په مضاربت په خلکو له پیسې ورکولې چې ها دا پیسې والا دا 1 لک روپۍ ته په خپل کاروبار کوه چې ګټه وکړي نیمه ستا نیمه زما دې ته مضاربت وایي پیسه د یو وي عمل د بلي او که تاوان وکړي نو تاوان به د سر نه د راس المال نه وي د اصل مال نه وي ابه په هغه چې څوک پکې لګیا دی مزدوري کوي په هغه به نه زمونږ خلک خو مضاربت دې ته وایي چې ګټه هم شریک او تاوان هم شریک دی نه تاوان به د اصل مال نه او ګټه به د دواړو په منځ کې شریک وي دا مضاربت باندې پیسې ورکولې دې زمانه کې چاله ورکولی شي په مضاربت مخکې ورځو کې په مضاربت به خلکو پیسې اخیستلې او دا مولیان صاحبانو له به یې ورکولې او مولیانو صاحبانو نورو ټیکهدارانو له ورکولې غونډې پیسې د خلکو نه والې لپنګې دا خلک پرېښودل په اربونو کربونو روپۍ هغې ظالمانو والې ډاکوان دلته خلکو پیسې راغونډولې په مضاربت دله مولا صاحب له ورکوه او دا مولا صاحب بره بل له په مضاربت ورکوه او هغه ټیکهدار له ورکوه هغه ټیکهدارو پې مزې کولې ما ته چا وی وی د کراچۍ نه به په جس کې راتلل او په پېښور کې به یې د شوبې تیکې خوړې د تیکو له به د کراچۍ نه په جس کې راتلل وی د نر بچیا خلکو یې ډېره ګټه کوي که نه ګټه نه کوي هم ستا پیسې ظالمه خوري او د 400 سپلوله په جس کې د کراچۍ نه راغلی دي د ملیشیا نه به د 400 سپلوله په جس کې راتلل چې زوره 400 سپلی دي او دا به ملیشیا ته ځان سره وړو داسې نخرې په دې پردیو پیسو باندې کولې اخره کې هر څه لاړل تباه شو نو ورکه که نن سبا په مضاربت پیسې چل والله چې قرض ورکې که په سترګو یې ته ومونئ منت برته کوي قرض راکه او غریب یم او ما سره امداد وکړو در کوم او میاشت پس به در کوم خو چې قرض دې ورکه او میاشت پس ورلې چې دماغه پیسې در به کم کړ داسې په نرمۍ به راته ووایي کله به راکړي 1 هفته پس صبر وکړو چې بس بیا واپسې ورشي خلک ورته صبر وکړي دل خیر د 10 ورځې پس چې ورشو ادما پیسې ماړه در به کم که نه خوله کې به سپق در منډي یار وره ما خو دله قرض در کړي دي نو چې قرض دې را کړي نو وجنې مې پې خو در به کوکړ دا خبره خلاصه شو هغه خپلو قرضو پسې به منډی بیا وی او دا واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې که چا د چا نه قرض پیسې وغوښتې مجبورۍ د وجې نه او هغه وخت کې نیت دی چې دا به ورکوم نو خدای به د هغه له د ورکولو توفیق او طاقت ورکوي احسان یې د سره وکړه ښېګړه یې د سره وکړه او که چرته نیت دی هغه وخت کې ده چې د قرض په بانې ته غواړم بیا دې دې مانه وویني نو وی دا مال به وله خدای هلاک کي چرته به همدله خدای د هغه قرض د خلاصولو توفیق ورنه کړي څومره ظلم دا خلک کوي قرض راکړه یو سړي په چا نه قرض غوښتی وې نو پسې به ته راته نو اخره کې چې تنګ شو وی نیمې مې د تا وبخلې ده نیمې خو راکړه خوشحاله شوی بس کار دی وشو که خیری اوس به دا باقی نیمې خدای زر خلاصي کړي وی ښه دا باقي نیمې به کله راکړي خو چې دغه نیمې څنګه خلاصه شو داسې به خدای دا هم خلاصه کړي او د یو سړي په چا قرض و ته راته به نه یې ورکولې اخره کې چې تنګ ورته وي بس کار دی وشو که خیری اوس به ستا قرض خلاص کړم وی څنګه وی ګاړه مې په کرۍ ګډو چیلو له ورکړې ده د هغې نه ګیر چاپېره شپول ته وکړی شپول دغه نو امې ورکړې ده په کرۍ او که خیر یې هغې کې به ګډې چیلی راځي د شپې به پکې دا شپونکیانو درئ نو د هغې وړی به په هغه غنو کې نښلي چې ګیر چاپېره غنې دي نو چې هغه وړی په دې غنو کې د هغې دا ونښلي نو ابه جمع کوم که خیر یې ابه خرڅی کړم او تاله به د خپلې پیسې خلاصې کړم د ګډانو وړی به چې ته
په غنو کې انخلي 50 کاله کې که 100 کاله کې که 1000 کاله کې او بیا به هغه خرڅی نو دې سړي وخندل چې دا خو دې راته بله مسله جوړه کړه ګډ خو د غني نه ځان ساتي او که چېته ونخلي نو خدای چې څونه به انخلي نو هغه وخندل بل ورته څه وایي چې دا نغدو دې واورېدې څنګه خوشحاله شوې نغدو دې واورېدې نو نن سبا مسله دا ده چې رسول الله مبارک ترغیب ورکوي چې مسلمان سره احسان وکړه قرض دنه غواړي ورکا لیکن رسول الله مبارک بل خاصه فرمایي چې قرض یې دله درکه په ښه طریقه د خپل قرض واپس کا سړی مه تنګوه مونږ کې هغه شی نشته نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې صدقه ځان بلد کې صدقې سره نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به خلکو له به مضاربت پیسې ورکولې هغه زمانه خو د نیکانو زمانه وه نو یو سړي له پیسې ورکړې وې ها زه دا په مضاربت چلوه نیمه ګټه ستا نیمه زما کپړې تجارت پې کو سړی ډېره موده پس راغی امام صاحب ورته ویل لکه تا خو دې دله ډېره موده تېره کړه او ورته څه وایي وی صاحب چې کومې علاقې ته مې کپړه وړې وه هلته کپړه ګرانېده د کپړې قات راته نو ما کېښوده چې ګرانه شي نو په ډېرو پیسو به یې خرڅه کړم نو کپړه ګرانه شوه نو خو په ډېرو پیسو مې خرڅه کړله او تا هم ډېره ګټه وشوه نیمه او زما هم ډېره لویه ګټه وشوه امام صاحب ورته وی انا لله و انا الیه راجعون بدبخته ظالمه دا خو تا د هغې خلکو د مجبورۍ نه ناجیزه فایده واخیسته چې کپړه ګرانېده په ارزانه به دې پې خرڅه کړې وه دا چې ته کپړه کېدې چې ګرانه شي بل سړی یې کېدې چې ګرانه شي نو دا ظلم نه دی نن سبا هم ګورې بعضې خلک داسې کوي غټ غټ سرمایه دار داسې کار کوي غونډ د چینو د 1 میل چینی به غونډ والي چې دا ما واغېشتل بل او د خپل منځ کې 10-12 یو ځای شوي وي بل به د بل میل په زرګونو بوجۍ والي بل به بل نه زرګونه بوجۍ والي بل به بل نه زرګونه بوجۍ والي ټیکهداران یې نیولي چې موږ له سودا وکړي ټیکهدار له پیسې ورکوي هغه ټیکهدار وله 100,000 بوجۍ یو له والي یو 2 لکه بوجۍ بل له والي یو 15 لکه بوجۍ بل له والي خپل منځ کې سره سیسټم برابر کړي چې ویلي وي نه خرڅو دلته بازار کې چینی شاټ شي خلک چینو ته ضرورت لري چینی خو د استعمال شی دی نه میلاویږي نو خلک یې ګرانه دي چې نه میلاویږي نور هم ګرانه دي چې ښه شاټ شي او چینی د 100 روپو کیلو نه 200 روپو کیلو ته ورسي نو دغه ظالمان هغه خپل چینی راخواره کړي خلک بیا اخلي مصنوعي قلت پیدا کی ظالمان ظلم کوي قسم په خدای ظلم کوي او دا څوک کوي دا موت دا غریبانان نه کوي چې روزه ته حیرانی دا هغه ظالمان کوي چې هغه د کیربونو ایربونو مالکان خلک دي ای ظالمانو حرام مو ګټله د خدای نه یریږئ بچو لګټئ نه دونه مال ور سره دی دغه خلکو سره چې د بچو گزارم پکېږي دومره دی چې د نوسو گزارم پکېږي دومره دی چې د کړوسو گزارم پکېږي او دا اوس چې دا کوم حرام خوري کوي یو مسلمان له تکلیف ور کوي دا د چا د پاره دا د هغې نوسو د پاره چې نه به دوی ویني او نه به هغوی ویني څومره په قهر دا خلک اخته دي څومره ظلم کوي دا خلک او رسول الله مبارک فرمایي المحتکر ملعون د خوراک شی علما وی د خوراک شي چې د خوراک شي ساتي که د څاروي د خوراکي بوس گیا او که د انسان د خوراک شي وي او دا ته ګرانې ته اږدې قحطي زیاتې او نه خرڅې ملعون خیره د خیره الله دې پې لعنت نازل کړي پیغمبر فرمایي یا جمله خبریه د بعض علما وی او یا انشائیه د خبر د په خیره د خیره خدای دې پې لعنت نازل کړي یا دا ملعون دی د خدای د رحمت نه لري د نوسو د پاره د پیغمبر خیره ظالمه ګټې ځکه دې خلکو سره خو دومره مال دی چې د نوسو یې هم کېږي د نوسو د بچو یې هم کېږي دا نورې ګټې چې کوي چا دپاره کوي هغې خلکو له کوي چې وروستو به پیدا کېږي رده د مرګ نه پس به پیدا کېږي د خدای ظالمانو څه کوي څوک چای کې دا ظلم کوي څوک په چینو کې دا ظلم کوي څوک په دارو کې دا ظلم کوي اوس ما بل ولیدل چې دارو خلکو ایښودي نه خرڅوي چې پته ولګي چې دا دارو ته د خلکو ضرورت دی هغه دارو خوندي کې نه خرڅوي چې پرېږده چې د دې خلکو ښه ضرورت شي نو په ګرانه به بیا خرڅ کو نو ظالمه دارو خو هغه انسان استعمالوي چې په کټ کې پروت دی او مجبوره دی
ستا رحم نه راځي په مسلمان، ستا د پیغمبر مبارک په امتی رحم نه راځي، ته د خپل مبارک پیغمبر په امتی رحم نه کې. رسول الله مبارک خو فرمایي حضور پاک چې په حیواناتو رحم وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په لاره باندې روان او تګ یو کوی ولید، کوی له ورغی چې وی کتل برقه پې نشته، نو ښځه وه، ښځه و ګناهګاره ښځه وه. نو بخاري کې حدیث دی، نو موضع خپله وویستله او لوپټې پورې وتړله او کوي ته یې ورښکته کړه، اوبې پرې راوویستې، هغه اوبې وڅښلې. دی خو چې وکتل یو سپی دی، د تندې نه ژبه بار رایستې ده او دومره تږې دی چې د کوي خټه سټي، دومره تږې دی. دې ښځې وایي چې دا سپی خو هم لکه د ما غوندې تندې اخیستی دی. نو بیا یې موزه ورښکته کړه، اوبې راوویستې، هغه ډنډوکي وغیره کې به یې چولي، هغه سپی یې پې سیراب کړ. نبي علیه السلام فرمایي هغه ګناهګاره ښځه د هغه سپي چې سیراب کړ رحم یې پې وکړه، د هغې د وجې خدای پاک جنت ته ولېږله. او یو بله ښځه به حضور پاک فرمایي وی ما په دوزخ کې ولیدله پیشو پې چکونه لګول. په دوزخ کې د دوزخ کې چې کم د عذاب څیزونه دي هغه دوزخ نه سوځوي. دوزخ کې ماران هم شته، په خلکو به چکونه لګوي، اور به یې نه سوځوي. دوزخ کې لړمانان هم شته، د قچر عمره لړمانان وي، د قچر عمره، هغې ته به اور نقصان نه رسوي. په دوزخ کې به مارجړی وي، زقوم دا خلق به خوري، اور به ورته نقصان نه رسوي. په دوزخ کې به دا جنتیان ګرځي خپلو رشته دارانو پسې او سپارش به کوي او بار به وباسي، دوزخ به ورته نقصان نه رسوي. دقه رنګې زما وروڼو په دوزخ کې پیشو ده، هغې ته دوزخ نقصان نه رسوي. په دې سړي په دې ښځه چکونه لګوي. حضور پاک فرمایي دا ولې وی دې پیشو ساتلې وه او بیا تړلې وه، نه پرېښوده چې ځان له خوراک پیدا کړي، نه وله خوراک ورکو، او پیشو د لوږې د لاسه مړه شوه. نو حضور پاک نه صحابو تپوس وکړو، وی په حیواناتو کې هم زمونږ اجر شته. وی هر د لون جګر خاوند، هر جمدي څیز باندې چې ته رحم وکړې الله به اجر درکوي، او چې بې رحمي وکړې نو خدای به سزا درکوي. په پیشو د یو انسان بې رحمي کوي، خدای به په دوزخ کې سزا ورکوي. د په انسان بې رحمي کوي، دارو غلا کې او اګدې چې ګران شي نو پیسې به وګټم، آی های هلته بچې ټوپونه وی دارونه میلاویږي، هلته ښځه غریبه ټوپونه وی چغې وی دارونه میلاویږي، هلته خاوند ټوپونه وی مور غریبه ټوپونه په اسپتال کې وی دا ستن راوړه چې شاټ ته نه میلاویږي. ډاکټر د مجبورۍ نه بیا بله متبادل ولیکي، هغسې کار نه کوي. دا دارو راوړه چې بازار کې شاټ شوي دی نه میلاویږي، مجبورۍ نه بیا نور ولیکي، هغسې به کار کوي یا به نه کوي. دا ولې شاټ شو؟ دا دقه ظالمان سنبال کې کېږي دي او دا نه خرڅوي چې دا به ښه ګران شي چې ډېرې پیسې وګټم. یا د خدای ظالمه ته ولې د خپل مبارک پیغمبر په امتي رحم نه کوې؟ دومره ستا اړه سخت شو، دومره ته سنګ دله شوې، زړه دې د کاڼي شو ظالمه. مسلمانو ته شی ږدې چې دا ګران شي، چې دا ګران خرڅ کم، د څوک دا نقصان چا ته دی؟ د مالدارو ته نشته، دا د مزدورکارو غریبانانو ته دی، د دیاړیمارو غریبانانو ته دی، د یتیمانانو ته دی، د کونډو ته دی، د مسکینانو ته دی. مالدار سره پیسه ډېره د هغې په ګرانه ملي. نو دې دیاړیمار باندې چې غریب سارو دي تر مازدیګره پورې دیاړیو کې 600 روپۍ وګټي، 1200 یو نیم زر روپۍ وګټي، کېږي پیسه. دا غریبانان، دا عجزانان، دا پردي کورونو کې چې جارو وي، دا پردي لوښي چې انځي، دې سره ظلم کوي. د خدای بې انصافه، ته د خدای نه یارېږې. نو دا ګران ډېر لوی ظلم دی، قسم په خدای چې دا د خوردنوش اشیاو څیزونه دا کی دي ګرانۍ ته، او دا به زه ګران خرڅوم. ستا په خدای یقین نشته چې روزي د خدای په لاس کې ده، ستا یقین په دقه څیز دی چې دا به ګران کم نو روزي به میلو شي. نه 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 نه، دا سوچ دی بالکل غلط دی. روزي د رب العالمین په لاس کې ده. دې غریب له به هم خدای ورکوي، دا به خدای نار نه پرېږدي. دی بې کسه له به هم خدای ورکوي، دا به خدای نار نه پرېږدي. خو تا خپل نیت خراب که، ظالمه ظلم دی وکړو او د پیغمبر په امت دی رحم ونه کړو، سختي دی وکړو، ظلم دی وکړو، زیاتې دی وکړو، زور به دی نه خدای وباسي ته بیا زوی ورته خدای راوغورځوي، ښځه ورته خدای راوغورځوي، لور ورته خدای راوغورځوي. د دې علاج خو نه کېږي. بیا اسلام آباد ته هسپتال ته، بیا انګلینډ ته رسوه، بیا امریکې ته رسوه، هغه په اربونو کروړونو روپۍ ته هغلته کې خدای پاک یوسي. خو پاتې کېږي نه، خوځي.
نو یاد وساتئ زما وروڼو د خوراک سامان که د انسان یو که د حیوان دا به نه خوندي کوئ خرڅوئ ارزان خرڅوئ مه خوندي کوئ او دا خاصیت زموږ د مسلمان د انګریزانو کې دا شی نشته د هغوی چې کله مذهبي ورځې راشي نو سیلو لګوي شی ارزان کړي ولې دا زموږ د مذهب ورځې دي شی ارزان کړي زموږ چې د روجې میاشت راشي نو خلک څیزونه ښه ګران کړي هلکه ظالمه ظلم کوي دا ولې په خدای د خلکو یقین نشته دا روزي خو د موږ ستا په لاس کې ده دا خو د رب العالمین په لاس کې ده روزي خو خدای ورکوي اوس کپړه که یو سړی اږدي چې دا به ګرانه شي نو په شریعت کې دا هغه احتکار نه دی چې هغه پیغمبر مبارک سخته خیره ورته کړې ده بیا هم ښه خبره نه ده کپړه خو د خوراک سکاک سامان نه دی که دا څوکۍ دي چې د ګرانه شي خرڅوم به نو هغه خطرناکه دا به یې نشته بیا هم ښه خبره نه ده نو امام صاحب ته هغه سړی وي کپړه ګرانه شوه خرڅه مې کړه ډېره ګټه وکړه نیمه ستا او نیمه زما امام صاحب انا لله و انا الیه راجعون د مسلمان د ضرورت نه ظالمه ناجیزه فایده واخیسته ښه دې ونه کړل وی ستا څومره پیسې کېږي د ګټې وی د ما دومره امام صاحب لاړ او د کور یې وله پیسې راوړې نورې د خپل خزانې نه وی هلته دې خپله ګټه واله او وی دا چې کمې پیسې دې ماله راوړې اصل زما سرمایه او ستا او زما په شریکه ګټه دا غونډه یوسه او په هغه علاقه کې چې کپړه دې ګرانه والې ته یې ښودې او خرڅه کړې ده د هغې په غریبانو یې خیراتي تقسیم دې ته ایمان وایي دکاندارانو ته ویم لږه ګټه کوئ ډېره مه کوئ تاجرانو ته ویم لږه ګټه کوئ ډېره مه ګټئ دوکې مه کوئ خراب شي د ښه شي په نرخ مه خرڅوئ دو نمبر د ایک نمبر په نیت مه خرڅوئ د بچو دپاره آخرت ځان نه مه خرابوئ د بچو دپاره ځان نه قبر مه تباه کوئ زمیندارانو ته ویم چې شی خرڅوئ خراب لاندې په بوجۍ کې او خبره رکوټې لاندې او غټ بره مه کوئ دا کارونه مړه د سلو په ځای 50 ګټه د 50 په ځای 100 ګټه قسم په خدای په دې لږه کې به برکت تله خدای پیدا کړي دنیا به دې بخې خیر به دې بخې خو د مسلمان جیب مه وه او د کم مسلمان دلته کم مسلمان اوسېږي زمونږ کم مسلمانان یو مونږ الحمدلله په دې دور کې چې څومره مسلمانان دي د مبارک پیغمبر امتیان دي د ښکلي مبارک پیغمبر امت باندې خو ډېر زیات خفه کېده دعاګانې به وله غوښتې نو د خپل پاک مبارک پیغمبر امت سره ظلم مه کوه زیات یې مه کوه بس هر سړی تاجر هم په دې پوهېږي زمیندار هم پوهېږي مولا هم پوهېږي امین پوهېږي ښځه هم پوهېږي او سړی هم پوهېږي ظلم به نه کوې دا مې د امام صاحب خبره درته کوله یو سړي له 100 درهم ورکړو درهم ډېر شی دی قرض یې ورکړی سړی ولا مخې له راغی نو سړی دې په یو کوڅه تاو شو نو امام صاحب چې دا سړی مانه ولې تاو شو ورمنډه کړې او کلک یې د مټه ونیوه ملګري دا څه کې په دا ولې موږ نه دې مخه وکړه وی صاحب ستا په ما 100 درهم دي ما سره لا هغه پیسې نشته چې هغه پیسې کله پیدا شي نو بیا به ته سره میلاوېږم ما لا یا راځي ځکه ټیم یې پوره دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی وی خلکه ته زما دوست دی او تا سره پیسې نشته نو ته ما سره میلاوېږي نه ځه د خدای په نوم مې راته وبخلې دومره سخا وه پکې سخا سره خو مال زیاتي عبدالله ابن مبارک مالدارو ډېر امیر المؤمنین فی الحدیث دی او نیک انسان دی صاحب داسې هم نه چې یو ډېر لوی بزرګ او متقي انسان دی او ښه مالدار دی حج له به ته ځان سره به خیراتي خلک بوتلل او خادم یې وي عجیبه کار به یې کو اعلان به یې وکړه چې عبدالله ابن مبارک حج له ځي شاګردانو به وي صاحب موږ هم در سره ځو نو پیسې به یې ترې واخېستې نو چې حج به یې وکړو پیسې به یې ترې مخکې واخېستې پیسې راکړې څومره خرچه چې وشي به ترې کټ کړو باقي پیسې به تاسو ته واپس کړو تیلی به یې د خلکو د هر چا بټوه به یې سنبال کړه حج به یې پرې وکړه خپلې پیسې به یې پرې ولګولې ډوډۍ هر څه چې واپس به راغلې نو هر چا ته به یې خپله تیلی واپس کړه پټه پټه ده بل نه پټه بل به یې نه خبرو زمانه هلکه ستا خرچه مه وکړه ښه خفه کېږه مه بل ته به یې وي بل ته چاته غږ مه کوه خو ستا خرچه مه وکړه ښه زه خپلې پیسې دې واله نو یو ځل ورته هغه خپل خازن وایي هغه د خزانې څوکیدار وایي چې د خلکو له یې واپس ورکې نو هلې تې سره پاره چې دا دلته به یې څوکۍ بیا لکو وی که داسې کومه چې خلکو ته یم چې هلکه زم خیراتي بوزم ناله بیا به دا خلک سنبالوي څوک بیا خو ټوله دنیا ځي امسخ یو د دنیا نو یو ځل روان دی حج له په یو قافله کې ګرمي ده
یو ماشومه راووته بار ته او هغه ماشوم یو مړه مرغۍ راواغېسته مړه مرداره پرته وه او هغه یې د خپې نه ونیوه او روانه شوه کوټینۍ ماشومه عبدالله ابن مبارک ورته ای بچې دلته راشه وایي دا څه کې وایي دا کور ته وړم دا مړه مرغۍ وایي او په دې څه کې وایي زما پلار مړ دی او مور مې ده او موږ یتیمانان یو زما یو څو ماشومان درونه خویندې نور هم په کور کې شته نو څو ورځې وشو چې په موږ نارې تندې تېرېږي درک نه لګېږي نو اوس مې راته مور وایي چې ورشه بچې مردار څه وګوره چې راوړم چې دې رونو له دې پاخه کم چې وخوري او داسې وخت کې چې سړی د لوږې نه مري یا تکلیف یې ورته نو بیا مرداره خوړل هم د انسان دپاره جایز الا مستورتم یا جایز شو ورشه مرداره راوړه نو دا مرغۍ مې راوړه سرمن ته لر کم مور به مې وخوټ کوي نو هغه ماشومان بچي دي ماشومان درونه خویندې مې دي یتیمانان نو د هغې خېټه به پرې د لوږې نه بنده شي خېټه یې دردېږي عبدالله ابن مبارک وی ښه بس ځان له شو د قافلې نه او هغه چې کوم ورسره خزانچي و هغه ته وایي زمونږ څونه پیسې لګي کلي په واپسۍ پورې وی دومره پیسې وی دا تې ځان لکه څه کال نه ځو حج له او هغه خپلې پیسې راواغېشتې او هغه پیسې یې غونډې هغه ماشوم یې له ورکړې هم بچې دا پیسې واله ځه حجونه مې ډېر کړي دي مور له دې ورکړه چې خپل کار یې برابر شي او چې څومره خلک و هغې له یې پې خرچې ورکړې ځې خپل حجونه وکړې زه سږ کال نه ځم څوک یې پوه نه کړل چې ولې نه ځم بس سږ کال ما ته عذر دی ما د حج پیسې مې دې ماشوم یې له ورکړې او یتیم یې له زه مور له دې ورکړه یو عالم خوب ویني خوب او دا علماء دا خوبونه ګورې دا خوبونه مبشرات دي ښه رسول الله مبارک فرمایي وی نبوت لاړ ختم شو خو ګورې مبشرات باقي دي وی مبشرات سید الله رسوله وی ښه خوبونه چې یا سړی ځان له پخپله وویني یا د بل دپاره وویني نو عالم خوب ولید وی د عرفات میدان دی او رب العالمین اعلان وکړو چې سږ کال څومره خلک حج ته راغلي دي د ټولو حج مې مردود که د یو حج هم نه قبلو د الله د اعلان په مقابله کې څوک کش نشي کولی ټولو حج قبول نه دی نه قبلو دا خو ریاله راغلي دي چې خلک وایي چې ما دونه حجونه وکړل دا خو دې له راغلي دا خو حرامې پیسې راوړي دي په هغې باندې حج کوي دا خو پردې مال والے دی په هغې باندې حج کوي دا خو د خور لور مال والے دی ډېر خلک ور اوس هم داسې کوي د خور لور حق نه ورکوي حج له ځي د لوڼو حق نه ورکوي د خویندو حق نه ورکوي حج له ځم حرام مال وګټي څه حج له ځم دا حج له په حرام مال حج ته کېږي حج کېږي پردې پیسې غلا کړي حج له ځم اعلان وکړه رب العالمین چې سږ کال د عرفات کې دا څومره په لکونو خلک ولاړ دي د یو حج هم نه دی قبول دا سور کراس مې پرې راوځ دا نه دی قبول فرشتې په سر نه ګوندې غلي دي دې کې رب العالمین اعلان وکړو چې یاره دا حج خو د دوی مانو قبول کړی رد کړی مې خو یو کس ته چې هغه حج له نه دی راغلی د هغه د وجې نه د هغه دپاره هم حج لیکم راغلی نه دی هغه له مې ولیکه قبول یې کړې او د هغې د برکت نه مې دا ټول د محشر خلک د دوی حجونه هم قبول کړل فرشتې تپوس کوي الله هغه څوک دی چې نه دی راغلی او حج دی ولی ولیکه قبول دی که او د هغې د برکت نه د دوی حجونه قبلی وی هغه عبدالله ابن مبارک دی ګوره صدقه دونه قیمتي شي د مارونو زه تاسو ته یو درخواست کوم مهرباني وکړئ ځان د صدقې سره بلد کړئ لرې کړئ دا شومتوب رسول الله مبارک فرمایي چې هر سار فرشته اواز کوي اللهم اعط منفقا خلفا یو اواز کوي یا الله چې څوک خرچ کوي دله د هغې بدل ورکړه او بل اواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا خدای چې څوک شوم دی شغال دی شوم پړق دی بخیل دی خدای دا مال هلاک کړه دا اعلان روزانه کېږي دا زه نه ویم دا د دواړو جهانو مبارک پیغمبر فرمایي ځان صدقې سره بلد کړي شومتوب مه کوئ مه خوندي کوئ پیسې چاله خوندي کوئ صدقه ورکوئ چاله ورکوئ پټه لږه ورکوئ روزانه زما دا بیان چې څوک هم اوري ټولو ته دا خبره کوم روزانه یو 10 روپۍ یو 50 روپۍ کم از کم خیرات کوئ یو 100 روپۍ خیرات کوئ ته ګوره مړه خدای پاک به دله خیر او برکت درکړي یو چا وس کېږي مړه 10 روپۍ خیرات کوه چې وس دې نه کېږي
چې غریب یو 50 روپۍ خیرات کوه، یو 100 روپۍ خیرات کوه، چې وس دې کېږي زیاته خیرات کوه، چاله ورکوه. هر چا ته په خپل ګاونډ کې غریبانان معلوم دي. په لاره درشي غلې غوندې راشه، دا والا زه خیرات دي یو تروړه وړه والا غریبانانو له ولېږه، دا مزدور کار وله. یو کیلو چای والا د مزدور کار وله ولېږه. ټماټر راوړې ځان له 15 کیلو، یو کیلو پکې یو ګوتی کې زیات کا، په لاره یو غریب کور ته یوسه. دا صدقه شوه که خپل کور له 15 جوړې جامې راوړې، یو جوړه پکې راوړه، یو غریب له ورکه، د یو غریب ښځې له ورکه. زکات ته مه ګورئ چې زکات به ورکوم، زکات خو به خامخا ورکې کړی دی، ښه دي که بدي، صدقې ورکوئ. ځان بلد کې، لاس بلد کې، سوچ مه کوئ چې او خو هلته شیطان خدایوالی دلته ناست دی او وایي که 100 دې ورکړې، خدا خو د ما مال کم شو که نه، په دې 100 روپۍ خو به زه بچوله هم څه شی راوړل غواړم که نه، بچوله به هم خدای درکوي، ورکوه. ځان بلد کې صدقه ورکوئ، جومات له ورکوئ، مدرسې له ورکوئ. دا زمونږ اجدانان طالبان دي په دا جوماتونو کې سبقونه وایي، قسم دې دا ډېر محتاج دي، غریبانانو له ورکوئ، دا ډېر محتاج دي. داسې طالبان هم موږ سره شته چې سار موږ سره سبق وایي، ماسپښین نه پس غریبانان دیاړي کوي، ځان له پیسې ګټي. داسې موږ سره طالبانو کې شته چې دلته غریبانان په جوماتونو کې پراته دي یا په مدرسه کې پراته دي، سبق وایي، مور یې پردی جامې وینځي، پردي کور کې لوښي وینځي، هغه پیسې جمع کوي، دا بچي باندې په علم کوي. داسې موږ سره شته. یو طالب و، هغه غریب له مور څه پیسې میسې کالي خرڅ کړي وو، سخ کال موږ سره په نعمانیه کې، سخ کال، او ځان یې چینچي اغوښتې وه. نو سار نه ماسپښینه پورې به سبق وی، ماسپښین نه پس به چینچي ګرځوله، په هغې به ځان له پیسې پیدا کولې. هغه د مدرسې مخې ته چینچي ولاړه وه، چا ترې پټه کړه، ځه اوس لکه یو نیم لک روپو چینچي و، دغسې غریب نه لاړ. داسې خپه پریشانه، حالانکې د مور کالي وله مور خور وله رښتیا کالي خرڅ کړي وو، چې ورورې دا کالي دله ما خرڅ کړه، ځان له پې چینچي واله، دا هم به سبق وی، هم به ځان له 100 روپۍ پې ګټې. بیا وله ما په طالبانو کې څه چنده مانده وکړله، هم په هغې څه کېدل، څه لږې ډېرې پیسې مو وله را جمع کړی، م وله ورکړلې، چې دا ځان له چینچي پې نه کېده، خو مونږ وې ځه څه ناسمه دعوه خو به وي. یو طالب ما ته بل ورځ چا ووي، نوم نالم، وی دې طالب ګوتمه راوړې ده، ګوته چې دا خرڅه کا. مې دا ولې؟ وی دا زما د سربندۍ کې میلمانه به راځي، د هغوی ډوډۍ به کوم او 100,000 روپۍ قرضدار یم. وی دا مې مور دا ګوته د خپلې ګوتې نه وویستله چې دا بچې خرڅه کا، زه څه به قرض خلاص کړې، څه به ستا د میلمنو شي. دا زمونږ د دین طالب دی، د حدیثو طالب. ما وی نه، دا به نه خرڅوې، دا یو څه مور ته په لګوته کې واچوه. داسې دوستان شته چې زه به ورته ویم، او یو خدای پاک یو مسلمان مهربانه کړ او هغه له پیسې ورکړې، مې دا ګوتمرې مور ته واچوه واپس. د دې غریبانانو حق تاسو سره نشته، د دین د طالبانو حق تاسو سره نشته، د دې ګاونډیانو غریبانانو حق د سره نشته، په دې مال کې د دې یتیمانانو حق د سره نشته، د دې مسکینانو حق د سره نشته، د دې کونډو حق د سره نشته. زما دې قسمي داسې خلک په دې ملک کې شته، درته خولی شم، ما ته پته ده، ما ته وایي دعا راته وکړه، دعا راته وکړه. مولوي صاحب د سهار رو ټایم شته، د مازدیګر نشته. مولوي صاحب ډاکټر له بچي بوزم، د دارو پیسې نشته. داسې خلک شته که نه؟ نار نهور ګرځي خواران، ځان په څوک په ځان نه پوهیږي چې زه نار یم، په ځان تربور نه خندئ. داسې خلک شته ستا په دې ملک کې، په خدای یقین ما ته پته ده، زموږ په طالبانو کې داسې کسان لاړل او موږ ته یې ویلي چې ما ته ډاکټر اپریشن لیکلی دی، وکړه که نه، پس وکړم، پیسې کړم. غریبانانو سره خو د اپریشن پیسې نشته، د غریبانانو بچي خو په کټ کې ټوپونه وي، تړتقې وي، او هغوی سره د دارو پیسې نشته. کونډه غریبه خو بل ته لاس ته محتاجه د پیسې ورسره نشته، او ظالمه ته کروڑونه روپۍ ګټې او سنبھالے او خوندگی د خدای نه نه یریږي. تم د آدم علیه السلام بچی او دام دی کنه یا، تم د رسول الله مبارک امتی، دام د رسول الله مبارک امتی دی کنه یا، تم د دې کلي اوسېدونکي، دام د دې کلي اوسېدونکي. د رښتیا راته ووایه، نن سبا دیاړي سو ده لکه دا لاسو ده 600، په 600 کېږي ګزاره، په دې ګرانۍ کې په 600 ګزاره کېږي. زما له جواب راکړې، مړه روزي خدای ورکوي. د ګلکار به څه وي، په 1500 یا 1200 به یې که نه کېږي پې ګزاره، د 4-15 کسو ټبر ګزاره پې کېږي.
بیا خو غم خادم شته خلک خو غم خادم کوي ځان هم بل سره برابروي که نه بیا خو دارو شته که نه کم ځای ته داروګانو ختل کم بوتل چې به مخکې په 100 کې د اوس په 300 کېږي کم دارو چې مخکې به د ډاکټر چټۍ په 200 کې د اوس په 1500 په 600 روپۍ چټۍ کېږي کم ځای نه راوړي غنم کم ځای ته وختل روجه کم ځای ته وخته اوړه کم ځای ته وخته زه وایم چې دا روزي بس خدای ورکوي په دې به الله پېژني چې روزي خدای ورکوي یعنې پاک خلک رانه خو داسې خلک هم پکې شته ابوالطلب لاهور ته یو سړي ما ته خبره کوله یو سړی راغی وی دوا راته وکړه قصه مې ډېره ګډه وډه شوې ده دوا راته وکړه قصه مې ډېره زیاته ګټه وډه شوې ده ولې بس کاروبار ټپ ولاړ دی څنګه ګډه وډه شوه وی نور کله به مې 10 لکه روپۍ ګټلې د میاشتې اوس 15 لکه ګټم قصه ګډه وډه 15 لکه ګټه او قصه ګډه وډه اوس څه کوې اوس نور کله به مې 10 لکه ګټلې اوس 15 لکه ګټم او قصه مې ګډه وډه ده قصه د بشیر جان ګډه وډه ده رښتیا ده ته دروغ ده ته نه سنجیده ده ته دا څه کوي غریب دا دې څه دي باندې ور په غاړه پلار ور په غاړه خدای روزي ورکوي قصه د دې معذورو ګډه وډه ده قصه د دې شلیانو بوډیانو ګډه وډه ده قصه د هغه غریبې کونډې ګډه وډه ده چې 10-12 ماشومان په کور ورته ناست په پردي کور کې پرته ده قصه د هغه یتیمانانو ګډه وډه ده چې پلار یې مړ دی او ښځه غریبه په پردو کوڅو کې خدمتونه کوي مهرباني وکړئ زما واسطې څوک اورئ خو تاسو ما سره مینه ده زما تاسو سره مینه ده د خدای خاطر وکړئ لږه صدقه ورکوئ ماله نه مولا له مه راوړئ خدای به ورکوي روزي ځان درته نه یادومه تاسو خو ارده خواره پراته خپل ګاونډ کې غریبانانو له ورکې مسکینانو له ورکې یتیمانانو له ورکې مدرسو له ورکې طالبانو له ورکې دا چې کوم علم حاصلې د قرآن و سنت دوی سره امداد وکړئ نه غریبانان دي جزانان چې او دا ډېر زیات مستحق دي چې دوی په علم حاصل کړي او د دوی د علم خدمت کوي تعالی به خدای پاک په هغې اجر او برکت بدله درکوي عالمانو سره دې ته مه ګورئ چې دا عالم دی ورکه ما یو مولوي صاحب له ما له چې یو جوړه راکړه نو یو مولوي صاحب مخې ته راغی مې ها هلکه دا ځان له جوړه کړه وایي زما خو شته ما ته پته ده چې ستا شته دا جوړه کړه په دې منځو کې چې زما به ثواب وشي نیکانو له ورکې که نو ځان صدقې سره بلد کې ښه بلدوی به کې انشاءالله که بلکل دروازې خامخا ورکوئ د وس مطابق لږه ورکوئ خو خامخا صدقه ورکوئ دا پرېږدی مه صدقه زمونږ داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس چې بخاري شریف دی ایو اسلام افضل کوم اسلام غوره دی پیغمبر مبارک فرمای ان تطعم الطعام چې چاله ډوډۍ ورکړي دا غوره دی چې څوک چاله ډوډۍ ورکوي د دې اسلام غوره دی د دې اسلام برکتي دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من انفق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنه چې څوک دوه څیزونه خیرات کړي دوه ډوډۍ ورکړي دوه سیوان ورکړي دوه کیلې چاله ورکړي د جنت د ټولو دروازو نه به واته آواز کېږي په دې راځه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس کو الله رسوله د جنت د ټولو دروازو څه مقصد په یو دروازه کې سړی داخل شي دا کافي ده که نه وی ابوبکر ته به امید لرم چې ته به په هغه خلکو کې شامل یې چې تا ته به د جنت د ټولو دروازو نه آوازونه کېږي دا د انسان عزت دی یو بادشاه چې یو محل ته راځي ټولې دروازې ورته کولو کي داخلېږي خو په یوه خو دروازې ورته ټولې کولو کي صدقه کې ډېره لویه فایده ده او بعضې غریبانان زمونږ په دیوبند کې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي یو شاجي پېژنې که نه سیدو غریب سړی و ګیا به خرڅوله هغه به څه چل کو هغه به چې ګیا خرڅه کړه نو د ګیا پیسې به 3 ضایع کړې نو یو حصه به یې په خپله ښځه په بچو خوړه د ګیا په څونه پیسې مړه ګیا پنډ په څو خرڅېږي یو حصه یو کونډه ترور و هغې له به ورکول یو حصه به یې جمع کولې نو ابا جمع شوې لږې لږې نو یو کال پس به د دارالعلوم دیوبند استادانو له په هغې ډوډۍ کوله یو کال پس ځکه چې ګیا خرڅه کې په څو به خرڅېده په هغه وخت کې خو په 15 پیسې به خرڅېده که
نو چې درېمه حساب ځان باندې وخوري درېمه کونډې له ورکې درېمه به څونه پاتې کېده نو کال په چې تېر شو نو هغه لږې لږې پیسې به یې جمع کړې وې د دارالعلوم دیوبند ټولو استادان له به یې دعوت کو قاري طیب صاحب وایي هغه دعوت کې به څه قرمې نه وې هغې کې به څه قیمتي څیزونه نه خو بیا به مونږ یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې د شاجي صاحب دعوت به کله راځي هغه خورا مروا به دا ولې وی هغه د شاجي صاحب ډوډۍ کې به دونه برکت و چې به مونږ وخوړه د دارالعلوم دیوبند استادانو نو ډېره موده به مونږ په خپل زړه کې نورانیت او رڼاګانې محسوسول ور غریب سړی یو ځل یو تانهدار راغی ودرېده شاجي صاحب چې پړ او د هغه قانون به څو د هغه په ګیا به خلکو جګړې کولې نو د هغه قانون به دا و چې چا به ړومبې د هغه په پڼ لاس کېښوده به د هغه یوړه تانهدار صاحب ورته او شاجي دا زما کور ته یوسه ګیا د تانهدار صاحب کور ته یوړه هندوستان خبره چې یوه ویړه پیسې ورنه کړې چې ماسخوتن تانهدار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وایي دا ګیا د چا نه اخېستې ده ویې ولې وایي اس خو یې نه خوري هغه سپی ولېږه وایي ورشه دا خو هغه سپین ګیري د هغه په ګیاو خلک جګړې کوي هغه یې راوغوښته وایي دا څه څخه بوټي پکې اچولې دي ګندې پکې اچولې دي اس خو نه خوري وایي صاحب پیسې راکړه وبخوري دا پیسې نه دي راکړې وایي څو پیسې کېږي وایي دومره پیسې ورکړې چې شاجي صاحب له پیسې ورکړې شاجي صاحب ورغی او د اس په شا باندې لاس کېښود وایي بچې خورا مونږ ته خپلې پیسې میلاو شوې نو اس ګیا شروع کړه غریبانان هم کوي خیرات صدقه د حلال مال نو صدقه باندې ځان بلد کې ښه ګورې دننه پس ځان بلد کې هر ملګری هر سار یو 10 روپۍ کم از کم مړن پرېږده دا نسوار که د نسوارو پیسې ولګوئ یو 10 روپۍ 20 روپۍ 50 سل چې د چا څومره کېږي دا د خپلو غریبانانو کې یا که داسې صدقه رسول الله مبارک فرمایي چې په دې ښي لاس یې ورکړي دا قسم درنه خبر نشي بار غریبانانو له ورکړي په لاره څوک غریب درغی او بیا به ګورې یا زمونږ خلک صدقه ورکړي بیا ورته تعالی ما درکړې وې که نه ګورې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى بیا به احسانونه نه کې ضرر تکلیف ورته نه رسي